ډېر شی خلک داسې دي چې هغه الله د معافیو کې د حلالو او د حرامو فرق نه کوي حلالو حرامو فرق نه کوي هغه وجه څه وي هغه وجه دا وي چې داسې الله او د الله رسول ذکر ته نه کښېني د ده په زړه کې د الله او د الله رسول یاد نه وي دې لجاته ده ته هغه برکتونه هغه خوشحالۍ د زړه نه نصیب کېږي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان په زړه باندې یو طرف ته فرشته ناسته ده بل طرف ته شیطان فرشتې دا کوشش وي چې دی نیکۍ ته راکاږي شیطان دا کوشش وي چې دی ګناه ته راکاږي پس که چېرته دا یوه ګناه وکړي بیا هغې تلافي توبې په صورت کې ونه کړي یا نیکۍ په صورت کې ونه کړي بیا بله ګناه ورپسې وکړي هغې نه بعد چې دی توبه ونه باسي بیا بله ګناه ورپسې وکړي بیا بله ګناه تر دې پورې هرې ګناه سره د ده په زړه باندې یو تور ټکی کېږي زړه یې مکمل طور باندې تور شي ته به یې داسې روباسې داسې به ټیک وي خو روحاني طور باندې دی تور شي هغه توروالی یې څه چې ده ته نیکي خوند نه ورکوي نیکان خوند نه ورکوي ده ته به ټول خلک د خپل ځان په شان ښکاري دی به وایي له دین نه مې زړه تور دی له علماو نه مې زړه تور دی یاره بس خو له هر څه نه مې زړه تور دی دا څه شی دی دا سړی دی په خپل ایمان باندې پوه شوې یو دی په جهان کې ټیک شو دا ټول خلک ناکاره شو نو داسې سړي ته پکار ده چې د خپل زړه اصلاح دی وکړي نبي علیه السلام فرمایي چې کله انسان دې کیفیت ته راورسي نو فرشته دې د زړه پرېږدي او شیطان په ده باندې قبضه راولي نو الله محبوب فرمایي بیا د دغه سړي په کارونو کې یو کار دا وي چې دی قتل وکړي دی مړی وکړي مړي څومره سخته ګناه او فرمایي چې کله دی نیکي وکړي بیا بله نیکي ورپسې وکړي که ګناه ترې وشي نو ګناه پسې توبه وباسي نو هغه بلې نیکي ورپسې وکړي یا توبه وباسي نو الله یې میټاو کړي نو دقسې د ده زړه چې دی هغه سپینېږي ګناه داغ نه پرې راځي نو شیطان وایي ما دپاره خو دلته ځای نشته زه څه کوم چې دلته کښېنمه نو بیا شیطان ته وځي او زړه باندې قبضه د فرشتې راشي بیا چې ګورې بیا به دی هر نیک محفل کې حاضر هر نیک محفل ته به دی رسېدلی چې ګورې دی به نیکانو خواته ناسي یاره بس ماته د نیکانو مجلس خوند راکوي دا څه شی چې د ده په زړه باندې فرشته حکومت کوي او هغه فرشته بیا دی څه ته راکاږي دی نیکي ته راکاږي زما خوږو اسلامینو تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کول شریعت ته مطلوب دي قرآن پاک کې چې کوم بنیادی عنوانات دي په دې کې بنیادی عنواناتو کې د قرآن پاک په موضوعاتو کې د قرآن پاک په لیکچرونو کې دیخوا ګورئ یو لیکچر یو عنوان چې دی هغه انبیاء کرام علیهم السلام خپل قومونو ته پند و نصیحت کول دی او دې سره په زړونو کې انقلاب پیدا کیږي دې سره انسانانو زړونه بدلیږي